وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیارلس سوا اته نوی نمبر حدیث شریف دے 1398 نمبر. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، قیامت کی با ما ته د ټولو خلقو نه زیات نږدې هغه کس وي چې کوم کس په ما باندې د ټولو نه زیات درود وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت کې با د ټولو خلقو نه زیات ما ته نږدې هغه کس وي چې د ټولو نه زیات په ما باندې درود لیږي. یو ځل وایي درود شریف، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کلا چې د امتی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت وی کنا، بیا به داسې قسمه احادیث چاہے کې د قرب بیان ډالو چې ما ته به د ټولو نه زیات نږدې وي. سبحان الله. بیا به د دې په خوند او په لذت او په مزه باندې هغه کس پوهېږي چې د چا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت مینه عشق او محبت کې اول نمبر صحابه کرام. صحابی عرض کئی د اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی باز تاسو درجه اوچتای زمو بخکتای او د ښکتې درجې والا جنتی خو اوچتې درجې ته نشي تللی، په داسې جنت او د جنت په داسې خوراکونو اسکاکونو او سیزونو او د جنت په باغونو چمنونو او په حورانو په غلمانو باندې به مونږ سوکو چې ستاسو زیارت او ملاقات پکې نه. او یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي وی جی کور کې خو ما چې کله په زړه باندې راوورېږئ رایاد شئ راته نو فوري رامنډه کړو تاسو ګورو ستاسو په دیدار باندې سترګې یخې کړو. دا به آخرت کې څنګه چل کېږي، ستاسو درجه به اوچته او زمونږ به ښکته وي، نو ښکتې درجې والا خو بره درجې ته نشي رسېدی. په داسې جنت به څه وکړو. دا د صحابه کرامو عشق او محبت او الله دې صحیح سمونږ او تاسو لم راکړي. یا به د داسې قسمه احادیثو په اورېدو باندې زمونږ روحونه تازه کېږي او خوشحالېږي چې چا سره د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه په زړه کې مینه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو هغه په قرب باندې او بیا د هغې علاج ښودلی شو، طریقه وښودلی شوه چې زیات درود شریف. یو روایت چې د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی، هغې کې راغلی دي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې قیامت کې به هر موقع کې ما ته د ټولو نه زیات نږدې هغه کس وي، هر موقع کې زیات نږدې به هغه کس وي چې په ما باندې ډېر ډېر درود وایي. او یو بل روایت کې چې د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی، هغې کې راغلی دي چې د قیامت د ورځې د سختیانو نه به او د سختو مقاماتو نه به هغه کس بچ کیږي چې کوم په دنیا کې د ټولو نه زیات په ما باندې درود شریف وایي. سخت به ورته اسانیږي، هغې نه بچ کیږي. علامہ سخاوی رحمت الله علیه فرمایلی دي د حدیث نه مراد محدثین حضرات دي، ځکه هم هغوی د ټولو نه زیات درود ویونکي دي. او دا خبره د ډېرو علماو نه نقل ده چې د کومو خلق چې حدیث لولي هغه خلق د دې نه مراد دي، ځکه د حدیث په لوستو کې خامخا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه مبارک راځي. خامخا امتی درود وایي، بیا بغیر درود ویلو بیا پاتې کېږي نه چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه ووري. یو خو مونږ او تاسو یو کنه، مونږ او تاسو خو هر شي کې شمال وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نامه مبارک واخیستلی شي او دې درود ونه وایي که نه، صلی الله علیه وسلم ونه وایي، حدیث کې ده ته څه ویلی، شومې ورته ویلی، بخیلي ورته ویلی. علما فرمایي دلته محدثینو نه بیا مراد عام دی، هر هغه کس دی چې د حدیث پاکو کتابونه لولي یا چاته اوري یا بل څه سبب د وجې نه درود شریف ډېر ډېر وایي او د ډېر ویلو موقع ورته میلاوي. په دې حدیث پاک کې خو د قرب بیان رالو چې څوک ډېر ډېر درود شریف وایي دی به نبي علیه صلات وسلام ته د قیامت په ورځ باندې هره موقع کې نږدې وي. په نورو ګڼو احادیثو کې راغلي دي د سفارش بیان دی، د سفارش شفاعت به نبی علیه السلام کوي، لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې کوم کس په ما باندې درود وایي د قیامت په ورځ به زه د هغه شفاعت کوم. زمونږه اودسونه نیمګړي دي، نه دي نیمګړي، زمونږ منځونه نیمګړي دي، نه دي نیمګړي، زمونږه روجې څه حال دی هر چاته پته ده، زمونږ زکاتونه، زمونږه تکبیرات تشریق، زمونږ قربانۍ، زمونږ د اختر منځونه، د جنازې منځونه، د جمعې منځونه، زمونږ حج عمرې طوافونه سعی، زمونږ اعمال مونږ ته خپله ښه معلومه دي، ټول څه دي شل ګډ اعمال هم دي. بهتري نظریه مونږ او تاسو له په ګوتو راله د سبا د ورځې د کامیابۍ په حقله چې د کم امتی سفارش نبی علیه صلات وسلامو کې بیړی پار ده. بس کار څومره ګناهګار خو چې پیغمبر علیه السلام سفارش وکړي الله ته چې یا الله بس دې سفارش کوم وی بخ الله پاک به خامخا بخي. او دغه شفاعت بچاته نصیب کیږي نن احادیثو کې سره درود شریف چې ډېر ډېر وایي. بیا دا درود شریف ویل او لیږل دا عام دي، په ژبه سره درود شریف وایي لکه صلی الله علیه وسلم یا اللهم صلی پورا درود وایي، یا په ګوتو لیکي
د لیکلو باره کې خو بیا ځان له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس درود ولیکي په لیکلو کې تر څو پورې چې دا لیکل موجودي د درود شریف لیکلو سره الله پاک یو ملائکه پیدا کی. درود چې کله په کاغذ ولیکل شي لیکلو سره یو ملائکه الله پیدا کی. د دغه ملائکه ډیپټي سي د دې ملائکه دا ډیپټي وی چې دا چا دا درود لیکلې دی د لپاره استغفار کوي لګي تر څو پورې چې دا درود شریف په ځمکه په دنیا کې موجود وي لیکلی شوی هغه ملائکه به د لپاره استغفار. اوس دا یو سوال دی چې څومره درود ویلو باندې به سفارش نصیب کیږي. مونږ او تاسو دا سحر مجلس دا ډیر قیمتي دی خو بس شپې لنډې دلته تاسو له خوب زیات کړي او مال تاسو نه زیات راځي په زور میزان ویښ کړي وینې ډیر قیمتي مجلس دی. په دې کې دوه درې ځله شپږ اووه ځل مونږ او تاسو صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایو. اوس سوال دا دی چې څومره درود ویلو باندې به سبا د قیامت د ورځې د نبي علیه السلام شفاعت او سفارش نصیب کیږي. د دنیا یو لوی کار زمونږ په نظر کې چې لوی وي د دنیا لوی نه لوی کار حضرت مفتی صاحب څه فرمایي وي وړوکی ځکه دنیا وړه ده نو د دنیا کار هم وړوکی دی. خیر زمونږ په نظر کې یو غټ کار کله مونږ ته پیښ شي نو مونږ وایو اوس دې له غټ سفارش پکار دی. لوی سړي ته ویل پکار دی غټ سړي ته ویل پکار دی او چې بیا غټ سړي پسې اپروچ زمونږ وشي رسایي وشي خو بیا سم غټ اختري په مونږ جامو کې نه ځایږي. زما وزیر اعظم پورې رسایي ده هغه ورکې وینا کولی شي. سبا زمونږ او ستاسو یو لوی امتحان د هر کس په سر پروت دی چې په پورې سرات باندې با پورې غاړه جنت ته پوری وزمو کنه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش او شفاعت چې د چاو شو کار څومره ګناهګاری د بیړه پار شو نو څومره درود ویلو باندې به شفاعت کیږي. دی باره کې یو حدیث کې راغلی دی چې کوم کس سحر لزل درود وای او ماښام لزل درود وای نو د ده دپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت واجب شو. سحر لزل درود وای او ماښام لزل درود شریف وای. د کومو ملګرو چې د مخکې نه دا معمول دی هغې خو د الحمدلله رب العالمین وای او چې د کومو خلکو کومو ملګرو معمول نه دی د اوس نه معمول جوړ کړو انشاءالله. لس ځل سحر او لس ځله ماښام درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایو. دا هم کم دی ډېر ډېر ویل پکار دی خو ګټه پې بیان شوه سبا په سخته کې به شفاعت او سفارش نصیب کیږي او په مونږ او تاسو باندې یقین وکړئ ډېرې سختې مرحلې را روانې دي. د ځنکدن غوټې او چپې پاتې دي. د قبر را جوختېدل او د قبر تیاره او ځانلوالی دا شپم په سر ده او حساب کتاب د قبر سوال جواب دا زمونږ د ټولو په سر دی او بیا د محشر میدان کې راغونډه او ځمکه د تانبی او نور نیزوال دغه سخته ورځ هم په سر ده. دا سټیشنونه هم په مخې ته را روان دي دا چیک پوسټونه او بیا الله ته ور مخامخ کېدل او د ژوند حساب کتاب کېدل دا هم په سر دي. عملونه هم تلل دا مرحله هم په سر پرته ده او 1500 کاله مزل
دا زمونږ او ستاسو په پولیسرات باندې تېرېدل دا ډېرې سختې مرحلې دي. اسانیږي به درود شریف سره انشاءالله وایو به که خیر یا